کله چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دور راغی نو دا دریم دور دی د قرآن کریم د تدوین دا باقاعده بیا د صحیفو نه مصحفونو طرف ته منتقل شو یو په ابتدا کې د نبی علیه الصلاة والسلام په دور کې پرې مختلفو څیزونو بیا د مختلفو څیزونو نه صحیفو ته باقاعده پاڼو ته منتقل د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور کې شو او بیا د عثمان رضی الله تعالی عنه په دور کې دا باقاعده مصحفونو طرف ته چیرې منتقل شو دا کتابي شکل دی وریو د هغې پس منظر بیا داسې حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه د هغه نه روایت دی چې کله ارمینیا او آذربایجان د هغې د فتح په موقع باندې شامی او عراقي مجاهدین دا په دغه ځای کې یو ځای شول شامی او عراقي مجاهدین د یو بیل بیل قراتو هغه قراتونو سره به دیو هلته منځونه کول نو چې یو به د یو قرات اول دا خبره ذهن کې یاد ساتئ چې قرآن کریم دا په وو حرفونو کې الله تعالی نازل کړی دی یعنی و قرات لري دی مختلف و قراتونه دي دی نو اوس نبی علیه الصلاة والسلام صحابو کې چا یو قرات اختیار کا او چا بل قرات اختیار کو هر یو د خپل علاقې نو چې کله آذربایجان او ارمینیا فتح وشوه نو هلته کې عراقي او شامي مجاهدینو هغه یو به یو قرات کو او بل به چې کوم دی نو بل قرات کو نو حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه دا د نبی علیه الصلاة والسلام صحابي دی دی هلته کې موجود نو هلته چې هغه قراو ته وکتل چې یو به خپل قرات ته صحیح او په بل باندې به یې رد کو غلط پې ورته بل به خپل قرات ته صحیح او په بل باندې چې دی نو دا به یې رد کو نو حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه ډېر زیات خفه شو ځکه خفه شو چې د شام خلک چې دی شامي چې کم مجاهدینو نو دا د حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه شاګردان او دیو هغه قرات چې دی نو دا وي د هغه قرات او عراقي مجاهدین چې کومو نو هغه د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه شاګردانو نو هغو خو د هغه قرات وي او قراتونه خو اوه قرات لري متواترات نو هلته خو دیو ته را پته نه و چې دا اوه قرات لري خو یو دا خیال و چې زمونږ دا قرات صحیح دی دا بلې غلط وی او بل وی زمونږ دا صحیح دی دا بلې غلط وی نو یو اختلاف راغی او بل دا چې متواتر قرات ته به غلط وي یو د بل هغې ته متواتر ته او بل د بل هغې ته نو دا یو اختلاف غونته کې راغی نو حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه ډېر سخت خفه شو چېرې دا خو یو فساد طرف ته خبر روانه ده یو اختلاف طرف ته چیرې نو خبر روانه ده نو دی چې کله د هغه ځای نه راواپس شو نو سیره مدینې ته راغی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دور خلافت و نو عثمان رضی الله تعالی عنه خواله ورغی ورته امیر المؤمنین مخکې د دې نه چې امت درنه د یهودو او نصارو په شانتې هغه په اختلافاتو کې پرېوځي د هغې نه مخکې په کار دا د تعالی چې د امت دا خبرګیري والي هغه ورته یې ولې څه وجه دی هغه ورته وایي چې قرآن مختلفو قراتونو کې نازل دی او یو د بل نه نری خبر چې دا قرات هم صحیح دی هغه متواتره قراتونو ته خلک غلط وایي په یو بل باندې اعتراضونه کوي او فتوی لګوي مالته کې شامي او عراقي مجاهدینو اختلافات چې نو دا ولیدل عثمان رضی الله تعالی عنه خبره محسوسه کړه چېرې مخکې خو قرآن دومره بهر ته نه وتلی په دې علاقو کې او خلکو ته پته وه چې دا مختلف قراتونه دي دا ټول صحیح دي اوس قرآن خو چې بهر ته چې کله لاړ د دنیا ګوټونو ته لاړ اوس خو دا خبره واقع دی چې دا خلک به اختلافات کوي یو چې کوم قرات اورېدلی هغې ته به صحیح وایي د بل هغې ته به غلط وایي بل به د بل هغې ته غلط وایي خپل ته به صحیح وایي نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د په حفصه رضی الله تعالی عنه پسې قاصد ولیږه او ورته وی چې کومې صحیفې ستا سره موجودې وي کومې چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور کې لیکي او ستا سره به طور امانت پرتی دی هغه مونږ له راکړه مونږ ته ځان له نقل کوو بیا یې تاله چیرې نو د هغې نه پس واپس کوو حضرت حفصه رضی الله تعالی عنه چې هغه صحیفې ور ولېږلې نو عثمان رضی الله تعالی عنه د هغې دپاره یو مستقله کمیټي جوړه کړه د لیکلو دپاره هغې کې یو مشهور کاتب د نبی علیه الصلاة والسلام حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه دویم چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه دریم سعد ابن العاص رضی الله تعالی عنه او څلورم چې کوم دی حضرت عبدالله ابن الحارث رضی الله تعالی عنه دا کینول د قرآن پر نقل کولو سره د صحیفونه چې پر نقل کولو سره او بیا عثمان رضی الله تعالی عنه یو درې کسه قریشو ته راوی د دې کمیټۍ درې کسه قریشي هغو ته وی تاسو کینئ لیکل کوئ خو چې په کوم ځای کې ستاسو او د حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه په قرات کې اختلاف راغی یو وی دا قرات دې سره او بل وی دا دې سره نو حق اختلافي ځای وه دا خالص په قریشي ژبه کې لیکئ ځکه قرآن کریم دا پر هغې قریشي زبان کې او قرات کې نازل دی نه دیو هغه کمیټي چې کله کېنوله لګیا او د هغې صحیفو نه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دور د صحیفو نه
را نقل کول او کم ځای به داسې اختلافي قرات راغی نو هغه به خالص قریشي قرات کې چې کوم دی زبان او ژبه کې لغت کې ولیکه نو دا طریقې هغه پوره شوې قرآن کریم دا د صحیفونه چې کوم دی نو مصاحفو طرف ته را منتقل شو بیا عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله هغه قرآن مکمل شو نو هغه صحیفې بیا راوغستې او حضرت حفصه رضی الله تعالی عنہ ته ور ولېږلې ځکه هغې سره یې لوس کړی وایي زه به بیا رالیږم او بیا یې مختلفو ملکونو ته د هغې یوه نسخه ور ولېږله چېرې دقه یوه نسخه ده همدې کې چې کوم قرات دی په دې طریقې سره به قرآن ویلی کېږي د دې نه علاوه چې چا سره کوم لیکل موجود دي نو هغه په یو صحیح نیت باندې وسېځئ چې هغه ختم شي او بیا د هغې نه وروسته به هم دقه نسخې پړاوهی چې دنیا کې هم دغه نسخې چې دی نو دا پوره شي د هغې د رسم الخط طریقه رسم الخط چې کوم دی د دغې نسخو ده دا خالص قریشي لغت کې چې کوم دی رسم الخط کې رالیکلی شوی او بیا دا نسخې څومره ولیکلی شوې نو د یو قول مطابق دا 15 نسخې لیکلی شوي او د یو قول مطابق دا نسخې چې نو دا 8 لیکلی شوي او عثمان رضی الله تعالی عنہ دا غټو غټو ښارونو ته علاقو ته یو نسخه ور ولېږله چې یو نسخه په یو علاقې کې موجوده وي نو د هغې نه به بیا خلک زده کوي نو دغه یو قرات پر عام شي لکه یوه نسخه کوفي ته ولېږله بله بصرې ته شام ته یوه مکه کې یوه بحرین کې یوه یمن کې او د هغې سره سره یوه نسخه مدینې والا ته پرېښوله او اخرنۍ 8مه نسخه دا یې د خپل ځان سره پرېښوله په دې کې به حضرت عثمان رضی الله تعالی په خپله باندې هغه تلاوت کو چې په هغې باندې بیا شهید شوی او ما یو ځای کې موجود دی انشاءالله مخکې به یې تفصیل بیا ووایو دا 8 نسخې وي خو بیا که تاسو خیال کړئ ته دلته زمونږ پښتو ده مختلف قسمه پښتو ده ته دلته کې د پښتو یو کتاب ولیکاو یا وزیرستان ته یا بلوچستان دی علاقو ته ولیږه نو هغه تا دلته په خپل پښتو کې لیکلی خو هغه چې وایي بیا به یې په خپله پښتو کې وایي همدغه شانتې عثمان رضی الله تعالی عنہ د کمال کار دا وکړه چې د کومو علاقو ته یې مصاحف ور ولېږل چې دا مصاحف د 12000 صحابو په اجماع کې را لیکلی شو نو چې کومو علاقو ته ور ولېږل نو د هغې سره یو معلم هم ور ولېږه یو استاد یې ورسره هم ور ولېږه چې دا نسخه والا او هلته کې به ته د دې درس شروع کړي او ته به په خپل قرات کې چې دی نو همدغه نسخه خلکو ته پړاوې چې ستا شاګردان هلته جوړ شي او بیا هغه شاګردان به نور شاګردان او بیا ورو خبره به داسې خورېږي نو همدغه نسخه چې الامام ورته ویلی شي زموږ استاسو مخکې چې کومه نسخه راکړي دا نسخه به غونډه دنیا کې هغه رایج شي نو اختلافات به د خلکو په منځ کې چې دی نو دا ختم شي نو د هر یو نسخې سره عثمان رضی الله تعالی یو معلم هم ور ولېږه او معلمین یې دا ورسره څوک ور ولېږل مدینه کې چې کومه نسخه دا پراته وه نو د هغې سره معلم حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ هغه مقرر کوي ته به خلکو ته راپړاوې هغه به ناست ور دی درس به یې کوو کوفه کې معلم ابو عبدالرحمن سلمي رحمت الله علیه او بصرې ته چې کومه نسخه لیږلې وه هغې سره عامر ابن قیس رحمت الله علیه هغه لیږلی او شام ته چې کومه نسخه د قرآن کریم لیږلی شوه د هغې سره مغیره ابن ابي شهاب او دغه شانتې مکې ته چې کومه نسخه لیږلی شوه نو هغه عبدالله ابن صاحب رحمت الله علیه او د دې نه وروسته حکم یې دا وکړه چې همدغه قاریانو نه کوم معلمین چې ما لیږلي د دې نه به تاسو دا قرآن زده کوئ هم د دغې نسخې مطابق نو دې ولاړل په خپل خپل ځای کې درسونه شروع کړل شاګردان ورسره و صحابو پر یې دور کې د هغې نه وروسته د تابعینو دور راغی نو دوی خو بیا په هر علاقه کې ځان له شاګردان پیدا کړي نو بیا د تابعینو په دور کې قرا او درسګاګانې را بیا سیوا شوي لکه مدینه کې چې حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ درس شروع کړو نو هلته کې مدینه کې د 11 شاګردان بیا تیار کړو 11 قاریان او هغه بیا مختلفو ځایونو کې بیا درسونه ورکول لکه حضرت مسیب حضرت عروه رضی الله رحمت الله علیه د دې دواړو نه علاوه چې کوم دی دا پکې مشهورو نور چې دی نو هغه مکمل 11 شاګردان تابعینو دیو هلته کې درسونه شروع کړل مکه کې چې کوم دی نو بیا 6 کسان هغو درسونه شروع کړل لکه هغې کې مشهور طاووس ابن مجاهد وغیره دی کوفه کې چې کوم دی نو بیا 15 کسانو بیا درس شروع کړو تابعینو په دور کې یعنې دا دغه یو معلمین شاګردارو چې هغې کې حضرت القمه او زیر ابن جیش وغیره دا به چې کوم دی قابل ذکر دي او دغه شان دي بصره کې بیا 10 تنه قاریان تېر شي او 10 تنو قاریانو بیا هلته کې د تابعینو په دور کې درس شروع کړو چې هغې کې قابل د ذکر ابوالعالیه او قتاده دي او دغه شان دي شام کې چې دی نو را 2 کسانو بیا درس شروع کړو تابعینو په دور کې چې هغې دواړه چې کوم دی نو مغیره او خلید دي
د هغې نه وروسته بیا ورو د هغو شاګردان سیوا شول او هغه د قرآن کریم هغه درس دی ورو طول ونیو او د دنیا ګوټونو ته چې کوم دی نو دغه قرآن کریم دغه درس ورسېده. نن چې زموږ او ستاسو مخکې کوم قرآن مجید مدون شکل کې پروت دی، راجمع دی، کتابي شکل کې پروت دی، دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه مصحف دی چې عثمان رضی الله تعالی عنه په دغه طریقې سره دا لیکلی